بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو اورېدونکو ته سلام وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن د سپوږمۍ هوټل کې ټولو قبایلو یوه ناسته وشوله. دا ناسته د هغې سلسلې کې ده څو وخت مخکې موږ په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یوه لویه جرګه راغوښتې او په هغه کې بیا موږ یوه شورا جوړه کړه. هغه شورې نن به بیا موږ یوه د مشرانو غونډه جوړه کړې وه چې روان د قبایلو انضمام بالجبر حوالې سره کوم کوشش مو جاري کړی دی او هغه دپاره موږ دا یوه فیصله کړې د روان نږدې وخت کې به موږ په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د 15,000 نه زیات قبایل به راټولو په انضمام بالجبر حوالې سره به خبره کړو. د دې سلسلې کې موږ نن ټولو قبایلو مشران بیا راټول شو، موږ نسته وشو. انشاءالله روان هفته یعنې په بود ورځې به موږ په بسم الله خان حاجي صاحب خیبر ایجنسي بسم الله خان حاجي صاحب په حجرې باندې مو بیا ناستئ. دا نه مخکې به مو چې څومره هم قبایل دي او دلته راغلي څومره هم مشران دي هغه به خپلو جنسونو ته ځي، په خپلو جنسونو کې چې څومره هم قومونه دي، څومره هم مشران دي یا یوت دي یا علما دي یا هغه خلک چې هغه د انضمام بالجبر خلاف دي د هغو سره به ټول مونږ نستی لرو او هغه به د روان کنونشن حوالې سره هغه سره چې څومره هم زموږ کوشش دی روان کنونشن لپاره موږ کوم ترقه کار دی هغه نه بې خبره وو. بیا به انشاءالله بسم الله خان حاجي صاحب حجرې باندې په روان 4 تاریخ په بود ورځې به موږ دلته بیا ناسته لرو. په دغې ناستې کې به انشاءالله روان کنونشن لپاره ډېر تعین هم کېږي او سره سره زموږ نور کوم لایعمل دی هغه به هم انشاءالله د ټولو قبایلو لپاره وړاندې کېږي. بیا هم د راغلي ټولو قبایلو د بجور دي، د وزیرستان دي، که د خیبر دي، د مومند دي، اورغزی دي یا د کورم دي یا د افر دي، د هغو ټولو شکریات کوو چې هغوی موږ سره نن په د قبایلو لپاره د قبایلو روښانه مستقبل لپاره شرکت وکړو. ډېره مننه. خوشحاله باد ولرئ.